بسم الله الرحمن الرحیم. شرح العقائد النسفیہ درس نمبر 21 یعنی 21. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عبدك ورسولك وآله وصحبه وكم لأتباعه وبارك وسلم عليه. فتیر درس کې مونږه وضاحت کړو چې په دې مخلوق کې اول خلاف او شبهات د چانه صادره شوی و، منشئ سوا مصدر سو کو او دا شبهه بیا دغه شبهه نه سو شبهه را ولاړې شوي. بیا هم دا وضاحت کړو چې په دې امت کې څه فروعي اختلافات هم راغلي په هند د وفات د مبارک علیه الصلاۃ والسلام کې، او دا فروعي اختلافات. بیا هم دا وضاحت کړو چې څومره شبهه د فرقو زایغه او باطلو اهل زیغو دي، دا ټول راجي دي دغه 7 شبهات د ابلیس ته. دا وضاحت کړو کنو کړي، او دا ویلی ورسره چې امت کې بدري او یا ډلې جوړیږي، خو یو ډله فرقه ناجیه د اهل سنت والجماعت ده، باقی د دوه د جهنمی دي. الفرق بین الفرق والا لیکلی دي په صفحه نمبر 286 کې. الباب الخامس من ابواب هذا الكتاب، پنځم باب لګئی فی بیان اوصاف الفرقه الناجیه، په بیان د صفاتونو د فرقې ناجیه کې، او تحقیق النجات لها، او په ثابتولو په تحقیق د نجات د فرقې ناجیه کې، او بیان محاسنها، او بیان د محاسنو د فرقې ناجیه کې. هذا باب یشتمل علی فصول، اذا باب په یسو فصلونو مشتمل له. هذه ترجمتها، چې ترجمه د دې غدا ده دی کې دی او فصلونه لګي، بس کتاب په ختمي. اول فصل دا لګي فی بیان اصناف فرق السنت والجماعه، د اهل سنت والجماعت سو فرقې دي، دا چې فرقه ناجیه ده دا سو فرقې دي. ما درته ویلو چې چا درې خو دلی چا سلور خو دلی، خدا هغه وخت کې چې کله دا قطبین مبارکین نور غلی، نو دا درې یا سلور یا چا اته ذکر کړي، دا اته ذکر کړي دي. خو چې کله دا قطبین راغو، ابو منصور ماتوریدی، ابو الحسن اشعری رضی الله عنهما و ارضاهما، نو دا مبارکان چې کوم دي کنه، نو دی چې راغله د دین بعد بس صرف اهل سنت والجماعت دو قسمه خلق پاتې، دو قسمه خلق، یا با ماتوریدی وی یا با اشعری وی. کنه ماتوریدی و نه اشعریو په نن زمانه کې، او خارجو د مذاهب اربعونه دوال دی، مدول دی، بيدینه دی. کزان ته سلفی وی، کزان ته جماعت المسلمین وی، کزان ته بل نامک دی، خو چې ماتوریدی نی وی او اشعری نی وی، دوال دی، مدول دی. په خبره باندې پوښ یو خدای دا خبره به ثابته کی چې دا سو جماعتونه دي. داغه دي شروع کیږي چې د دې اعلموا اسعدکم الله، په پوښي خدای تعالی د تاسو نیک بختګي ان اهل سنت والجماعه 8 اصناف من الناس، دا ته قسم خلق دي. نمبر 1 دا چې ټول وایو خبرو کېږي حاصله ده توایم. اول متکلمین ذکر کوي، څوک متکلمین، دویم فقها محدثین ذکر کوي، صحیح شو. او دریم چې کم دین او هغه علما د جرح او د تعدیل ذکر کوي، او څلورم اصحاب د نحو او د صرف ذکر کوي، او پنځم اهل د قرات او د تجوید ذکر کوي، او شپږم والصنف السادس. دا ځکه وی مجنن سبا خلق اهل سنت نه یادوي، اهل حدیث وی اهل سنت کې داخل لصوفیه پکې بیچاره وستي. دا کتاب دا صاحب د کتاب د وفات شوه دی په 1429 هجری کې، 1444 نه دا واسه صد پاسه زر کال مخ کې خبره ده، 1015 سال مخ کې لیکل شوی کتاب دی، 1015 سال. دې سوي چې شپږم جماعت د اهل سنت والجماعت، والصنف السادس منهم د دینه الزهاد الصوفیه، دا صوفیه زاهدان دي. الذين ابصروا فاقصروا، هغه صوفیه چې دیو قتل دنیا ته نو بس فاقصروا لسونه راغون کتنه وخت بیرو، او دی باندې امتحانات وکړي شو من جانب الله عز وجل، نفاتبرو عبرتونه واغست، امتحانات په چراغ عبرتونه واغست. وردو بالمقدور، سوانه چې فیصله شوی و
تقدیر کې چې سلیک شوی په غیر راضي شوی دي وقنعوا بالميسور او په لک شی باندې مزدي قناعت کړي دي وعلموا دي پوښوي دي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك مسؤول عن الخير والشر غوږ سترګ او زړه د هر یو نه به د خیر او د شر باره کې پوښتنه کیږي نو دا ډیر په احتیاط دي استعمالي ومحاسب على مساقيل الزر کده میږي عمر سدي کړي په دې وجه سره حساب کیږي نو فاعدوا خير الاعداد دي تیاری او ډیر خسته تیاری ليوم المعاد د قیامت د ورځې د پاره جرى كلامهم في طريق العبارة والإشارة على سمت أهل الحديث او د دې کلام جاری شوی دی په غدو طریقو باندې چې یو عبارت دی بل اشارت دی عبارت النص اشارت النص په طرز د اهل حدیثو چې کوم ماهرین د حدیثو دي دون من یشتری له الحديث چې څوک ځان پسې زی فضل خبرې کوي دغه په طریقه نه لا يعلمون الخير رياء لا يعملون الخير رياء دیني کې د ریا د پاره نه کوي ولا يتركونه حیاء خو بیان کې د چا د شرم پریدیم نه چې دی بخاندي چې ګور الله ذکر کوي د خلکو مخ کې بیا کوي دینهم التوحید د صوفیو دین څه دی توحید دی توحید لا اله الا الله شپور ازوي مریدانو تم خي ونفي التشبيه او د خدای تشبیه د ابد سره او د بنده تشبیه د خدای جل وعلا شانه سره نه ور کوي او مذهبهم او مذهب د دې په باب د متشابهاتو کې التفويض الى الله تعالی خدای تعالی د تفويض سپارلی او توکل علی او په خدای توکل کولی او تسلیم لامره او د خدای امر ته غاړي خودلی والقناعه بما رزقوا چې سو ته ور کړي شي باغی قناعت کوي والاعراض عن الاعتراض علی په خدای جل وعلا شانه باندې اعتراض نه کوي او بیا اخر کې صاحب د کتاب وای ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء والله ذو الفضل العظیم دا تصوف تر د نکیدل بیا دغه صفات حاصلول کوم چې ما ذکر کو دا د خدای فضل غواړي ان سعادت بزور بازو نیس تا نه بخشت خدای بخشنده دا د مټ په زور چاته نه ملاویږي چې خدای چاته په خپل ورنه کې چې ورکوونکی ذات دی عمده سي چاته نه ملاویږي ودا ځل پورز د برخو جواری وا اے رحمان چا غټلی چا بیللی بس دا د قسمت جنگو چا غټلی چا بیللی او اوم جماعت د مجاهدینو دی او تم جماعت د عام او عوام مسلمانانو دی نو دا څوک چې درته وای چې بس صرف دیوبندی سیف شاه نو بس اهل سنت والجماعت او په حق یا صرف بریلوی سیف شاه نو بس اهل سنت والجماعت او په حق او دا دیوبندیت او دا بریلویت دا فصل ممیز دی د اهل سنت د پاره او ماتوریدیت نم دې ته ډېر اهمیت حاصل لې نو دا افراط دی د غلو د جانبینو نه واقع شوی دا مونږ وایو چې نه رورا مونږ به دا تاسو مرالو دواړه پرې تل د ماتوریدیت او د اشعریت به تلو کا برابر وای پرې تندی بدنه موچی خلوخ کولوبم او درته وی چې زمونږ روري او که کم وخته یا زیات وخته نو کې دې شي بلچک امکان او د سي چرته یو زیتم یو سو چې تاسو خیال کې مندوي په خبره باندې پیږي نو راځه ورپس نو یو خو دا خبره فرمایلی دا سی کړی دي اته اصناف ذکر کړی دي دویم هغه بیا د دې د پاره نجات ثابت کړي دي دویم فصل چې لګي دویم فصل دا لګي الفصل الثاني من فصول هذا الباب في بيان تحقيق النجاة لأهل السنة والجماعة ابیا فرمای قد ذكرنا في الباب الأول من هذا الكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق أمته بعده 33 فرقة چې نبی له سلام د خپل امت د خپل ځان نه بعد دغه اختلاف په درې او یا فرقو کې ذکر کو واخبر او بیا خبرم ورکو چې ان فرقه واحده منها ناجيه چې په دې کې یو فرقه ناجيه ده نو سئل ندنه سوال وکړي ان الفرقه الناجيه چې دا فرقه ناجيه بسوکی وان صفتها او د دې صفت بسوي فاشار الى الذين هم على ما عليه وهو واصحابه دې اشاره وکړه چې دا بغسوکی چې دا په کوم عقیده او عمل زره وانیم او زما صحابه کرام روان دي چې په دغه څوک رواني عملا او عقیدتا او اخلاقا او ظاهرا او باطنا نو بس دغه جنتی فرقه ده او بیا فرمای ولسنا نجد اليوم من فرق الامه من هم على موافقه الصحابه رضي الله عنهم د خپل زماني خبره کوي ښا د یو زر 15 کال وړاندې
وی مونږ چې د خپل زمانه کې وګورو چې د نبی له سلام او صحابه په کومه طریقو نه پاغه طریقه سیوا د اهل سنت والجماعت نه بل څوک نه دی برابر نو دا فرقه ناجیه ده او ترنن الحمدلله مونږ هم دا وایو چې د اهل سنت والجماعت نه علاوه د معنا علیه واصحابی چې اشاره وته شوی ده نو د دې مبارک فرقین علاوه په دغه څوک هم برابر نه دي او بیا فرمای من فقهاء الامه چې هغه فقها د امت دي غدغه خلق دي او متکلمیهم الصفاتيه او چې د متکلمین علما دي دغه خلق دي دون الرافضه روافض ندي والقدريه قدریم ندي خوارجم ندي جهمیم ندي نجاریم ندي مشبهم ندي غلاتم ندي حلولیم ندي وګوره غلاتم ندي په خبره باندې پوښولې نو راځه ورپس بیا چې مخ کې لاړ شي نو د مخ کې ډیره زبردست خبره بل باب لګولې دي الفصل الثالث دریم فصل من فصول هذا الباب د فصول د دغه باب نه چې او فصلونو کې د اخیری کې د کتاب اخر داران غاړي نو اخیره کې څه ذکر کوي فی بیان الاصول التي اجتمع علیها اهل السنه دا به شیخ صاحب پشکول چل ملل والنحل کې صاحب سورلس اصول اهل سنت والجماعت ذکر کړي دي بیا به تقریر کې درې سلور ذکر کړي چې غړې ته به وکړه غنټه به وهلې و نور پته پاتې شو نمنګ پسې بیا خلکو بلا رنگونه مګ بیا غنور مونږ ونه ریده نستا بیان کې ونه د شیخ صاحب بیان کې نما بیا یو تقریر دوه کې ورته کتاب نه ټول بیان کړ استاد تم د غسرلس پسولس بیانو چې د غسرلس اصول چا کې وی د اهل سنت والجماعت دي کدا پګینی اهل سنت والجماعت نه دي الکه پیږي کنه داغي حاصل دادي تاسو ته تفصیل په شرقایت کې مرای شو دي کتاب کې مرست بیا ذکر دي واول الاركان التي راوها اول د ارکان هغه چې دی غنی من اصول الدين د اصولنا ناغه اثبات الحقائق والعلوم اثبات د حقایق دي دا وتا د شرقایت کې راشي سره د مالها او مالها چې حقایق له شی ثابتتونه دا بلته مونږ چیرو الکه پوښي په خبره باندې یو به د شی حقایق منی دا د اهل سنت والجماعت صدا الکه شو غټ مولل ته بچیناس دا سپاګل له سمرا هم درسته لاړ نو حقایق د شی ثابت دي یو دا شو او دویم دا الركن الثاني هو العلم بحدوث العالم في اقسامه من اراده واجسامه الک دا به علم راولي دا وستا علم حاصلېږي علم په دې باندې حاصله چې عالم څه دی دا محدث دی حادث دی سره د ټول اقسام د عالم سودی نبراس لیکلی په 74 صفحه عالم اجسام دی عالم اعراض دی عالم نباتات دی عالم حیوانات دی عالم افلاک دی عالم عناصر دی عالم د ملائکو دی عالم الجن دی دا ټول سدي لکه دا محدث سمانا مخرج د عدم نه وجود تا یعنی انه کان معدوما فوجد دا مخ کې معدوم بیا موجود کړي شوی دی دا به د عقیده وي دا دویم اصل له عالم سره د ټول انواع بس غني محدث حادث الکه پوښوي باقی دا شرقیت کې را روانه ده خبره التبه چیرو دریم نمبر والركن الثاني دریم رکن ناغا فی معرفت سوان العالم وصفات ذاته په معرفت د سوانه د عالم کې سوانه د عالم څوک دی الله جل وعلا شانه او بیا په د صفات د ذات د چې کوم دي کنه علم قدرت او کلام او سمع او بصر او حیات او اراده دغه درته وي په خبره باندې پیږي کنه او دې ځکه بیا دغه تفصیل کړم دی چې د خدای تعالی جل وعلا شانه په معرفت د ذات او د صفات دغه کې تحقیق ودا دی چې ګوره ان الحوادث كلها لابد من محدث صانع سمرا حوادث چې دي کنه مخلوق هغه د پاره لابودی ده د محدث نه چې الله دی جل وعلا شانه او د صانع نه چې الله جل جلاله دی نو اکثر صمامه واتباعه نبي علماء صمامه کافر ته او چې کوم دغه متبعين دي هغه ته د کفر نسبت کړي چې دا قدریانو ولی یغي به ویل چې د افعال دا په خپل پیدا کیږي فاعل او خالق نشته دي نو پدې کې دي هغه ته نسبت د کفر کړي دي ورسېدلې او دی اهل سنت والجماعت بیان دی وی قالوا بنفي النهايه والحد عن صوان العالم
دی په نفي د نهایت چې ګور لا نهایت له خدای لره نهایت نشته دی معرفت د سونه ودسي حاصله چې الله لره نهایت نشته دی حد ولر نشته دی او په دې کې دی د هشام ابن حکم رافضی د قول په خلاف قول کړي دی د کچا هغه بی دینه هغه دا داوا کړي و چې ان معبوده سبعه اشبار بشبر نفسه هغه ظالمانه بویل چې خدای او لیشته دی په خپل لیشتونو باندې دومره بی دینه قوم دی او دا غرنګ په خلاف د قول لاغه چا کرامیو هغه به چې خدای تعالی زو نهایت دی الله جهت لري او د عرش د پاسه دی نو دغه بکواسونه به کول نو پدې کې بیا په غي باندې رد دی نو چې دغه خبرې سوکې لکه وابیان ومن هذا حسبهم د اهل سنت والجماعت ندي ته د علم کلام اصول ګوره چې کمی اهل سنت والجماعت د پاره رکن ثالث ذکر کړي دي دغه فی معرفت صفات العالم وصفات ذاته او پاغي کې پدې رزلانو باندې رد دی او دانه چې ګینه مونږ لیکلې 1015 کال مخکې لیکل شوی کتاب دی او بیا وی والركن الرابع فی معرفت صفات الازلیه د صفات ازلیت په پیژنې چې قدیم صرف د الله تعالی صفات دي او پنځم فی معرفت اسماءه وصفاته او شپږم فی معرفت عدله وحکمته وضاحتونه ګوره الته بیا پوره کړی دي او اوم فی معرفت رسوله و انبیائه او اتم والركن الثامن فی معرفت معجزات الانبیاء و کرامات الاولیاء چې دا دواړه او پیژنې چې څه اختیاري دي څه غیر اختیاري دي څه پجن کې خدای ورکی څه وفات نه غیر وته ورکی او بیا اومني د اهل سنت والجماعت سره پدې جوړیږي او نه هم ده فی معرفت ما اجمعت الامه علی من ارکان شریعت الاسلام اجماعیات پیژنې او لسم فی معرفت احکام الامر والنهي والتکلیف او یو لسم فی معرفت فناء العباد چې بندگان مفانی کیږي واحکامهم فی المعاد او بیا په آخرت کې داغي احکام او دولسم الخلافه والامامه وشروط الزعامه او دیارلسم فی احکام الايمان والاسلام فی الجمله او سرلسم فی معرفت احکام الاولیاء او مراتب الائمه الاتقياء او پنځلسم فی معرفت احکام الاعداء من الكفره واهل الاهواء فهذه اصول اتفق اهل السنه على قواعدها ودللوا دین نسبت د گمراهی کړي دي من خالفهم فيها هغه چاته چې مخالفت دې کړي دي پدې کې نو بچي ما درته عرض کو چې یو خو اهل سنت والجماعت وایا پسو فرقو کې راغلل اته ډلې دي خدا مخ کې د دین چې کله شاعرون ماتوریدیان د دوی امامان قطبین مبارکین چې راغلي نو کله چې غیر راغ اوس بدو قسمي که محدثین دی ماتوریدی بی که متکلمین دی اهل سنت دی خو ماتوریدی اشعری بی او که دست حرسو که مجاهد دی او که قاری دی او که اصحاب د جرح و د تعدیل دی دغه دو کی بی یو وی کدی کی نو فلیس به اهل سنت والجماعه په دې نقطه باندې پوښوي باقی د هغه د پاره 15 اصول لري هغه نرتما د کتاب په حواله سره پیش ک بیا درتما دا وضاحت کړو چې د حسن بصری رحمت الله علیه په مجلس کې د شاګردو واصل ابن عطا هغه رزل یو فتوا ورکا او هغه د کفر او د اسلام په منځ کې منزله ثابته کا چې ثابت کا منزله ثابته کا نو چې دغه منزله ثابته کا نو بس حسن بصری سے غوسه شو او ورته زموږ د مجلس نه پاسا بشي و شړلو نو چې ځان نه جدا کو نو دی وجنه وتسوي معتزله وتوي معتزله سمانا د حقنا او د عقيدي حقینا جدا خلق ځان ته خلق یو خوارج دي چې هغه یا خود علی کرم الله وجه په خلاف خروج کړي او داغه جنگ ته یا د عقیدی حقیقت اهل سنت والجماعت نه بهر خلق دي ته خوارج وي خبره باندې پوښولې کنه او جبریا چې هغه د مجبوریت د عبادت قیل له او قدریا چې هغه مکذبین د تقدیر دي او مشبهه چې هغه تشبیه د خالق د مخلوق سره ور کوي لکه ابن تیمیه ویلو کنه په منبر ناستو درې می پوړې نه اولې پوړې تر اټوب ک وی الله تعالی د شپې اخري سکی د عرش نه اول اسمان ته د سره کوزيږي کنزول هاذا لک زما در کوزیدل دا مشبهه ځکه د تشبیه د الله ورکا د خپل ځان سره دا مشبهه دي او مجسمه چې خدای تعالی ته جسم ثابتې د بعض علماو نه سبقت لسانی واقع کیږي لکه زمونږ د شیخ سیف شهید علیه الرحمن په دې مسله کې ډیر سبقت لسانی شوی بعض دغه تلاميذ دي چې هغه بیا رستو
دغه فرق چیړي نو دغه تقلید کې هغه هغه سی وای چې څنګه هغه مبارک ویلی ولکه سوچ خو کوي کنه هغه وی مشبهه مجسمه دا مجسمه نه دی دا مجسمه دی دا سیغ د اسم فاعل دی الله تعالی د جسم ثابتون کې ډلا الله تعالی تشبیه د مخلوق سره ورکون کې ډلا مجسمه مشبهه د مو آیا هغه مبارک ته وخت لګو بحث بډیرو هغه دې ته تیز روانو دې ته به سوچ نو صفقت لسانی به پیراغي نور د خپل وخت د نحوی غټ امام پاتې شوی دی غډیر لوی سړیو په خبره باندې پوښوي نو تاسو به سوچ کوئ دا مشبهه مجسمه معطله دغه الفاظ وایي دا صحیح الفاظ دي بهرحال راځه ګور هغه بدیزي کې مبارک خطا کېدو بیا مونږ هم دغه تقلید کې ډیره موده دغه مونږ هم ویلې دي خو چې کله پوښو څنګه سينه وایو هغه اکثر چې تاسو ګوري وي معظم فرقي بیا د دې دومره دي او معظم اختلاف پدې کې دا معظم نه دی دا معظم دی لکه دلته صاحب د نبراس لیکلي رمضان افندي وغيرهم د لیکلي چې دا صيغه اسم مفعول د باب د تفعیل نه ومعظم خلافياته او ګور هغه معظم تاسو دغه بیانات او مناظره کورس وره د مبارک هغه د معظم ویلې دي دا معظم نه دی بلکې دا معظم ومعظم خلافياته هغه اکثر خلافیات د دې قدمو دا سره دغه فرقه اسلامیه وو فرقه اسلامی وتولي وي فرقه اسلامی وتزکوي چې دی اسلام کې دنه پیدا شوی دی د اسلام داویدار دی په خبره باندې پوښوي نسبت اسلام ته کیږي نور په نفس الامر کې چې د چا ورکې انکار او بدعت مفزي دي هغه د ضرورتو د دین ته دغه انکار ته ناغه ګوره مسلمان بالکل نه دی لکه ایمان مرتبه دی ایجابي کلی کې دی تجزی او تبعض او تقسیم او تقطی دا نه قبلې مومن وهي شا ټول پټول منی ضرورت د دین بس 100 ټول پټول منی کنه 99% منی یو پکې نه منی فلست من اهل السنه والجماعه بیا اهل السنه والجماعت نه لکه مسلم شریف کې راځي من فارق الجماعه شبره فقط خلع رفقه الاسلام عنقه څوک چې د جماعت نه یو لیش صرف بهر شي یو لیش ټول قید د اهل سنت والجماعت دي صرف دی اول چې مړای باندې مسم سنت دوداشتا لاړې رافضی شي دغه په مړای باندې مسا د روافض شعار دي تابع شروط صلات شریف کې ویلي وی چې دا غټ شعار د روافض دي نور دی عقیدم جوړه ده عمل کې ټول حنفي صرف دی او وی چې په دې خپو باندې مسا د موضوع نه بغیر هم جایز ده په دې یو خبره د اهل سنت نه خارج په دې یو خبره د اهل سنت نه وتی ولی ځکه دا معظم دا لوی عظیم وایا علامه د چا ده دا د روافضو ده چې هغه د موضوع نه بغیرم د مسجد رجلین او قایل دا سنورم ډیر شذونه دي ورسېدل کنه ناغه فرق اسلامیه دا چې کم دی ورته په دې اعتبار وای چې دی اسلام ته منسوب دي یا مدعیان د اسلام دي ورسېدل او چې کوم ورکی منکر دي د ضرورتو د دین نه او ضرورت د دین څه ته وای نه دا په اکفار الملحدین کې انور شاه کشمیری دیوبندی سیب لیکلی دي چې د کم سیز د دین نه کېدل دا بداهتن عند الخاص وعام هر چاته معلومي چې دا کار د دین نه دی او ته بیان کار کې نو دغه ضرورت دین نه انکار دی او ضرورت د دین دی ته وی چې د دین نه غنلې بدیهی وی د دین نه کېدلې بدیهی وی هر چاته معلومي حتی وی مسواک عقیده د سنتیت ساتل ورته فرض د دین نه غنلې فرض استعمالول سنت کچا مسواک د دین نه غنلو چې دا د دین کار نه دی وی کافر شو بي اچھا لیکلی انور شاه کشمیری سیب په اکفار الملحدین کې لیکلی دي بچي پوښ لیکنه خصوصا بیا خاص تور باندې المعتزله فرقه راواله لانهم زکدار زیلان اول فرقه دا اوله فرقه وا دا گمراهان اسسوا قواعد الخلاف چې دی بنیاد خود لیدي د قواعد د خلاف لما ورده د غسد لپاره چې ورد شوی دی په غي باندې ظاهر سنت او جاری شوی دی په غي باندې جماعت د صحابه په چلی دی رضوان الله علیهم اجمعین اسوک چې درته ویل کو سیوره پیدا شوی دی کنه چې منظور منګل فنوم باندې یادېږي او کنه تفتازانی شیعه دی الکه یو غلطی نعمتنه شوی ده غلطی کیږي نور کله اهل سنت والجماعه دي او غره لګیدلی وي د شیعه دي که شیعه وي
نبي بيدا نه لیکل چې رضوان الله علیه مجمعین دا اول دلیل د سنتیت دی. زبر درته د سنتیت تر اخر کتاب پورزم زبر درته ثابتوم او چرته چې د جکونه والدي غزي کې به صفایان درته کوم او تفتازانی دا کلک اهل سنت والجماعه دي. باقی انسان صحو و نسیان ور سره لازم دي. اگر ازي غلطیاں بدی شوي خو د یو غلطی نیمه د وجنه د سلوی امام تولوی شخصیت ته د رفض او د رافضیت طرف ته نسبتونه کول دا سوا د حماقت نه او د خرطوب نه دا بل شي نه دي. کدی شیعه وی شیعاګان دا وی چې رضوان الله علیه مجمعین په ټول صحابونه د خدای راضي هغه خطبر ګرځي بعد صحابه پسې پترخ کی هغه سخت دشمنان دي د صحابه او ګستاخ او بی ادب دي. الګه پیږي کنه فی باب العقائد وذالک وذاک لئن رئیسهم د دیغه مشر واصل ابن عطا غزال رزیل ما درته ویلو شیشه چاړو عربی نشو ویلې درته پرون ویلو کنه اعتزل د یو سیرته شیو د مجلس د حسن بصری رحم الله نه یقرر دا حال له دا غزمیر دی تزلنه په حال کون د کی د ودا خبره ثابته ولا چې ان من ارتکبا چې ارتکاب کو الکبیره د غټي ګناه کچا غټي ګناو کا لیس بمؤمن ولا کافرین نه مؤمن دی او نه کافر دی ورته پلار دی نو دیبا منزله ثابته ولا واسطه به ثابته ولا په منځ د چا کې د کفر او د اسلام کې ويثبت او د ثابته ولا المنزله منزله بین المنزلتين چا کفر او ایمان دی په خبر باندې پوښولی کنه. فقال الحسن حسن بصری سے ورته ویل قد اعتزل عنا دې زمون نه جدا شو فسم المعتزله نو دی مسما کړ شو معتزله باندې او گفتي الله بود ګرچ از القوم عبد الله بود د نیکانو خبره د خدای خبري اگر چې د الله د بنده مړی باندې راوتی ناغه ول چې دا معتزله دی مونږ نه جدا شو په معتزله تر اوسه مشهور شو او صاحب پکې وی جنا مونږ ارشاد التوحید و سنت ولایو نو خلک وی جنا دا معتزله دي فلانه معتزله فلانه منکر حدیث او ورته خلک جدید معتزله وی وته کنه وی وته دا د الله ولی وتویلو چې قدیت زلعنا او د الله د اولیاء خبره مزدا سم ډیګری وی راځه ورپس وهم سم ونفسهم او دی نامدار کول خپل ځان اصحاب العدل والتوحید ځان ته وسویل به مون خواندان د عدل او د توحید یو لکه چې پنځپریان درته وای چې نحنو اشاعت توحید و سنت او ما درته ویلو پرون چې په هر زمانه کې بدعتيان چې راوزی ځان ته خستنه میګدي او بیا مې درته ویلو چې د معتزله سو اصلي پنځه یو ورکه عدل ویلی مو کنه مګور ما ته ویلی عدل له بل توحید دی نو ځکه بدی ځان تسویل اصحاب العدل والتوحید او دریم سو انفاذ الوعید او سلورم منزله بین المنزلتين او پنځم امر بالمعروف او نهی عن المنکر په خبره باندې پوښلی کنه نو دک پنځو سل دیو بیا تاسو ته ما حواله درکړې و د شرح عقیده الطحاویہ د ابن ابي العز حنفی نه دی ما درته ویلي ګوره بیا هم درته ګوره دا حنفي نه دی دا یو لوی رزیل او ګمرا سړی تیر شوی اسی و بیان موږ په سره تړي وی دا حنفي دی په دې کتاب کې د مجسمه او د مشبهه د غیر مقلدین او قید ټول راوړي دي او نیمه سو ور کړي وی دا شرح د عقیده طحاویہ ده دومره شرح دغه کتاب نه د کړي دومره شرح ټول دغه نه مخالف چلی دی د ګمرا سړی دی او ځان په حنفي باندې مشهور کړي دی نو راځه ورپس نو د لیکلي دي چې دی به دا خبره کوله چې یاره زمونږ د پنځه اصول دي او چې چا کې دا نه وي نو دا معتزلین نه دي موږ د خدای وړ معتزله نه کیو د پنځه اصول نه د خدای تعالی موږ ساده چې دا کم تعبیرات تاسو کوي اور رسیدلې نو د هر اصل لاندې بدی یو بیکار عقیده پټوله زر زر درته وایم مخه نه بس تاسو پکار شي خیر دی مزر زر درته وایم چې ډیر وخت په نتیرو صحیح ده نو دا خبره ده دی چې توحید دی بد الله د توحید به موږ د توحید خیلیو فستروا تحته القول بخلق القرآن دی بوي
دی لاندې به د خلق القرآن مسله پټ کړي چې قرآن مخلوق دی ولی وی کدا غیر مخلوق شي بیا به لازم شي تعدد د قدمو موږ صرف د توحید قیل یو قدیم یو الله دی او تا د صفات تم قدیم وای نو ذات د خدایم قدیم شو صفات هم قدیم شو لازم شو تعدد د قدمو الکه پینګي پوښی کنه نو توحید لاندې به کوم مسله پټ کړي و د خلق القرآن جواب به څنګه شرقایت کې را روان دي شرقایت کې را روان دي په بحث د صفاتو کې چې هغه صفات د خدای تعالی نه مني ولی وی لازمیږي تعدد د قدمو نو جواب به ووري ورسېدلی او دویم دی بسویل و اما الوعید انفاذ الوعید دی بویل اذا اوعدا باز عبیده وعبدا فلا يجوز ان لا يعذبهم ويخلف وعيده دی بوی چې خدای تعالی کوم بنده سره وعده وکي چې تا ته جنت درکوم یا کوم بنده سره د ګناګار سره د عذاب وعده کړی دا چې په دې ګناه د عذاب ورکوم بیا به خامخا ورکي سمانه اصابت د موتی ثواب ورکول تابعدار تا او تعذيب د عاصي دا بدی په الله واجب ګڼل دلاندې به دا خبره پټه کړي او لقب سور کړو لقب وتور کړو انفاذ د وعید الکه پونه شولې دا یو بل عقیده و او دی ثابته ولا منزله بین المنزلتين نو چا بچي غټه ګناو کا وینه کافر دی نه مسلمان دی نو پلار دی نو دغه بهر حال نو امر بالمعروف و نهی عن المنکر کیم دی خروج علی الائمه بالقتال اذا جاروا چې کوم ظالمان فاسقان بادشاهان دي دغه په خلاف راوتل دي دغه جواز ور کړو وخت نشته وخت تیر شوی دی غنی ما دې کې تفصیل درته پوره کول زو سبات ان شاء الله کتاب کې خبرې کو او چې کوم سمون نه پات یغي پس به هم راتاویږي